لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله رب العالمين أحكم الحاكمين دتول بادشاہ دتول زبردست ها رب العالمین چې تمام کائنات خالق و مالک دے، ها الله چې تمام کائنات متصرف و منتظم دے، ها رب العالمین چې داغی بصفاتو کی او صفت فعال لما یرید دے، رب العالمین چې سکئی سوخ چکئی سنگ چکئی چاسر چکئی کولے شی داغی نسوک تپوس نشی کولے، او دا اللہ رب العالمین دا خپل عاقبت او دا انجام نویریگی، بلکہ دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي، خواهر انبیاء دی او که امت دی، خواهر باچاہان دی او که رعیه دا، خواهر مالدار دی او که غریب دی، دا هر یو فرد با اللہ رب العالمین تپوس و پختنه کئی. زما محترمو دا اللہ رب العالمین دا تپوس و دا پختنه دا بدی خبر بانے دلالت نکئی چه من پا دی دنیا کی کم عمل کو کم کار چکو اللہ رب العالمین تا پتہ نشترے و اللہ رب العالمین پاگی بانے نا خبر دے. نظمہ محترمو بلکہ اللہ رب العالمین دا تپوس و دا پختنا دا دید وجہ نکی سلام ورسلم اللہ رب العالمین کرامت کاتبین ہم مقرر کردے
هغه زمونږ د خولې نه چې کومه خبره وځي که هغه ښه خبره وي او که غلطه خبره وي که بده خبره وي دا ټول زمونږ لیکي دا د څه د وجې نه دا د دې د وجې نه چې سبا مونږ د خپلو اعمالو نه منکر نه شو لکه زما محترمو د دنیا ماحول دی دنیا کې چې کله یو انسان جرم وکړي او هغه ماشوم یا غټ سړی کله عدالت ته پیښ شي یا پلار یې ونیسي نو هغه سمدستي انکار کوي چې پلاره ما خو دا کار نه دی کړی عدالت ته چې لاړ شي ما خو دا نه دی کړی دا خو داسې بېګناه رانیولی شوی یم نو الله رب العالمین هم فرمایي چې دغه انسان سبا به د خپلو اعمالو نه منکر کېږي کوم شرک یې چې کړی کوم بدعات یې چې کړی کوم رسومات یې چې کړي دي د هغې نه به دا سبا منکر کېږي الله فرمایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین چې الله رب العالمین مخې ته ودرېږي او الله ترې تپوس وکړي نو الله ته به وایي چې الله ما خو په دنیا کې هېڅ قسم د شرک نه دی کړی نو الله رب العالمین به دې ملایکو ته ووایي د کرامن کاتبین ته چې د هغې عملنامه راوړئ دا رجسټر کې تاسو کوم لیکونه کړي دي هغه ولې راوړئ چې کله هغه د دې مخې ته کېښوستی شي او دا ورته وګوري نو بس صرف یو ارمان به کوي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دې عملنامې نه څه چل شوی دی چې زما یې نه وړه ګناه پرېښې ده او نه یې غټه ګناه پرېښې ده مګر ټوله یې راایساره کړې ده زما محترمو دغه اعمال دغه ګناهونه دا به زموږ ته به داسې چلیږي لکه نن سبا تاسو په دې موبایل کې ویډیو ګورئ د ډېرو وختو یو کار وي یو محفل وي یو پروګرام وي هغه موږ نن چې دی نو په ویډیو کې وګورو نو موږ ته پته لګي چې یاره دا سړی مړ شوی دی وفات دی 2 کاله یې وشو وګوره دا دی مخامخ ښکاري دې پروګرام کې موجود و نن نشته دی همدارنګې به دغه زموږ اعمال هم الله رب العالمین موږ ته دغه شانتې ښیي چې انسانه د پلاني وخت کې پلاني ټایم کې پلاني ځای کې تا دغه عمل کړی دا کار دې کړی دا کار دې کړی زما محترمو الله رب العالمین لکونو کلونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه موږ ته د الله رب العالمین ذات او صفات د الله رب العالمین اسماء او احکام او د الله رب العالمین د وحدانیت لارې او طریقې ښودلې دي او هغه لارې او هغه طریقې هم راته ښودلې دي چې په هغې باندې عمل کولو سره موږ د رب العالمین جنت حاصلولی شو او داسې لارې او طریقې هم راته ښودلې دي چې په هغې باندې اجتناب سره موږ د الله رب العالمین د غضب او د جهنم نه بچ کېږو زما محترمو الله رب العالمین چې موږ پیدا کړي یو او دا زموږ پیدایش هم چاته حواله کړی نه و چې ملایکو دا والا او طب جوړ کا او پوکې پکې وکړي چې ستا پکې راشي نه الله فرمایي چې خلقتو بیدیه دا انسان ما په خپل لاس باندې جوړ کړی دی تاسو خپله سوچ وکړئ دنیا ماحول کې لږ سوچ وکړئ یو انسان چې کله یو شی جوړ کړي نو د هغې څومره حفاظت کوي که مشر سړی راشي که مېلمه سړی راشي نو هغه ته یې وښیي چې یاره ما دا شی جوړ کړی دی داسې نه کوي چې یو شی جوړ کړي او کاڼی ورپسې راوالي او چوره چوره یې کړي داسې هېڅکله نه کوي نو الله رب العالمین هم دا نه غواړي چې په خپل لاس باندې جوړ کړی شوی انسان هغه راوالي او جهنم کې وغورځوي بلکې د دې د کامیابۍ دپاره د دې د فلاح دپاره د دې د جنت د تلو دپاره وخت په وخت باندې مواقع فراهم کوي چې انسانه دا یو موقع نه مس شوله دا یو موقع نه ضایع شوله دا بله موقع الله رب العالمین تا ته مهیا کړې ده په دې کې چې دی نو د الله د رضا دپاره د الله د خوشنودۍ کارونه وکړه چې الله ته رضا شي لکه نن سبا د رمضان المبارک میاشت روانه ده او رمضان المبارک ډېر لوی عظمتونو او برکتونو والا میاشت ده دې میاشت ته چې الله رب العالمین عظمت او برکت ورکړی دی دا د څه د وجې نه ورکړی د قرآن کریم د وجې نه ورکړی دی ځکه الله رب العالمین فرمایي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دا قرآن کریم الله رب العالمین دې میاشت کې نازل کړی دی انا انزلناه في ليلة مبارکة دې شپې ته چې الله رب العالمین برکت ورکړی په څه وجه باندې دې قرآن کریم په وجه باندې دا هغه اعمال دي زما محترمو چې موږ په دې باندې د الله رب العالمین رضا او خوشنودي حاصلولی شو یو قرآن کریم تلاوت خبر سوچ په تدبر سره لکه نن سبا زموږ دا خلک څه کوي قرآن کریم کلاو کوي خو د خولې نه تلفظ نه کوي بس صرف د ګوري او ګوته پې تېروي
چې تاسو ته وکي وای ما 15 قرآن ختم کړو ما په کې چې 6 قرآن ختم کړو په خله تلفظ نه کوي بلکې زما محترم الله رب العالمین چې موږ سره کرامت کاتبین کې نو دې زموږ په وګو باندې دیو په غیب نه پويږي چې دې انسان څو ویلي خو ته چې تلفظ د خله نه کې هغه ستاسو تلفظ هغه لیکي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دا انسان چې د خله نه کوم خبره راو باسي زمونږ نگهبان فرشتي هغه ناس دې دا هغه لیکي او چې ته د قرآن کریم تلاوت په خله باندې بیان کې په خله باندې وې بعض خلک دا دي هغه وایي چې نه زړه کې بس ویل وکنه ټیک ده زړه کې ویل سترګې مې ستا شته سبا به سترګې مې ستا جواب ورکوي چې الله د قرآن کریم کتلی و لیکن هغه عملنامه چې ستا کومه ده هغه خو خالي ده که نه هغې کې خو صرف بد رد لیکلی شوي دي هغې د قرآن د تلاوت نه علاوه موږ چې کوم بد رد ویلي دي کوم کنځل هم کړي دي کوم د چا غیبت هم بیان کړی دی هغه لیکلی شوی دی هغې کې مو دا شی نه لیکلی شوی چې قرآن کریم تلاوت ده کړی دی او که نه دی کړی نو پکار دا د زما محترم و چې په قرآن کریم باندې موږ سوچ او تدبر سره سره د خولې نه الفاظ ادا کړو نو دا به زموږ په دې نامه اعمال کې څه کېږي لیکلی کېږي به زما محترم و سبا چې الله رب العالمین موږ ته دا نامه اعمال مخې ته کېږي نو موږ به پکې ګورو چې او فلاني روژه کې په مسجد قبا کې ناست وم د غرمې مانځه ټیم و د مازدیګر ټیم و دا تلاوت ما کړی دا دا لیکلی شوی دی پکې او که چېرته موږ په خپله تلفظ نه کړي فرشتو ته څه پته چې دې پر زړه کې څه کېږي او که موږ دا ووایو چې دا زه په زړه کې وایم او دا فرشتې پوهېږي بیا خو موږ د عالم الغیب فرشتو ته حواله کړو او دا خو د شرک عقیده ده زما محترمو چې صرف غیب باندې رب العالمین پوهېږي د غیب نه علاوه د رب العالمین نه علاوه په غیب باندې هېڅوک نه پوهېږي او موږ دا ووایو چې یاره ما په زړه کې وویلې که نه بس فرشتې دې وویلې کي که نه دا یو قسم د موږ د غیب علم چاله ورکو فرشتو له ورکو زما محترم دا یو قسم د شرکي عقیده موږ خپل ذهن کې خپل دل او دماغ کې وساتله بعضې اعمال داسې دي زما محترمو چې ډېر واړه دي خو د الله رب العالمین په نیز باندې ډېر غټ وي دا اوس وګوره موږ به څه وایو یاره زړه کې مې وویلې که نه بس فرشتې دې پوهېږي بیا الله به ورته وښایي که نه نه زما محترمو دا عقیده د شرک عقیده ده زموږ په زړونو کې څه ده وړه ده خو د الله په نیز باندې غټه ده هر کار چې موږ کوو په هغې کې سوچ پکار دی د علماو نه تپوس پکار دی زه دا نه وایم چې کومه یو داسې عالم نه تپوس وکړه داسې عالم نه تپوس وکړه نه د هر عالم نه تپوس وکړئ خو بیا څه وکړئ د هغې مسلې په باره کې جانچ پړتال وکړئ چې آیا دا مسله ما ته دې عالم بیانه کړله په دې کې د قرآن څومره حکم دی د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره حکم دی لکه څنګه چې ما تاسو ته دا خبره وکړه چې په تلفظ باندې ووایئ قرآن کې الله فرمایي چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید کوم خولې نه چې کوم الفاظ پر وباسي زموږ نهربان فرشتې هغه څه کوي هغه لیکي اوس یو انسان دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان د چا غیبت کوي یا دروغ وایي نو د انسان د خولې نه دومره بدبوی ځي چې دا فرشتې وایي د دې نه میلیونو میلیونو په حساب باندې لرې شي وایي دا کوم کرامت کاتبین چې الله موږ سره کېنولی دی هغه دروغو په وجه باندې وایي میلیونو میلیونو د دې نه لرې شي نو که چېرته الله رب العالمین دا د خولې بوی موږ ته نه وی کړی نو دوی به پوه شوی وی که نه ولې پیغمبر دا وایي چې یاره د خولې نه بوی ځي پکار دی چې موږ ته پته لګېدلی چې دا پوهېږي چې دا انسان نو څه کوي دروغ وایي دا دې موږ نه لرې شي خو دا ملایک هم په علم الغیب باندې نه پوهېږي زما محترمو دا داسې عقیده ده دا داسې عمل دی چې موږ ټول په دې کې مبتلا یو زما محترمو خو څه شی دی موږ ورته ورکوټې کتلی دی وړوکې ورته ګورو خو دا د الله رب العالمین په نیز باندې ډېر لویه عقیده ده او په دې باندې انسان څه کېږي ګناهکارېږي زما محترمو الله رب العالمین موږ ته د روژې دا میاشت راکړې ده د دې روژې ابتدا ده زما محترمو نن دویمه روژه ده د دې استقبال څنګه پکار دی استقبال داسې پکار دی چې کوم ورونو سره مونږ جنګ جګړه کړې ده د چا غیبت کړی دی د چا بهتان هم کړی دی چا پسې سپکاوی کړی دی هغې نه لاړ شو روغ به ورسره وکړو د هغې نه معافي وغواړو چې یاره وروره ما مخکې ستا په باره کې داسې خبره کړې وه
ته ماته په دې باندې معافي وکړه. بل انسان به دا وایي چې یاره زه ولې دا خبره وکړم، زما خو شرم دی. نه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وخیرهم الذي یبدأ بالسلام. دوه ملګري دي خفه دي، غوره تاسو کې هغه انسان دی چې هغه څوک په سلام باندې شروع کړي چې یاره معافي راته کوه، ما دا کار ستا پسې کړی دی. چې پیغمبر وایي دا انسان غوره دی. نو د دې نه علاوه بل سرټیفیکټ څه پکار دی انسان ته؟ بل غوروالی د انسان ته څه پکار دی؟ د پیغمبر د خولې خبره ده چې وخیرهم الذي یبدأ بالسلام. غوره انسان هغه دی چې هغه دې خفر ورته لاړ شي. نن سبا موږ څه کوو؟ زموږ خپل رشتهدارۍ کې چې کله خفګان راشي یا زما په کور کې پروګرام دی او زما ماما زوی، زما د ترور زوی، زما د تره زوی رانغی، بس سمدستي ورته وایي یاره زما او ستا رشته نوره ختمه. زما محترمو دا رشتې ختمول دا دومره اسان شی دی. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د زیارت او د پیر په ورځ باندې اعمال الله رب العالمین ته خیږي. الله رب العالمین دا فرمایي چې د هغه انسان اعمال ماله مه راوړئ چې خپل منځ کې خسه دي، خفه دي. موږ څه کوو؟ سمدستي وایو چې زما او ستا رشته ختمه. بس نه زه تا نه درځم، نه به ته ماله راځې، نه تا سره مړی ژوندی کوم، نه ته به ما سره مړی ژوندی کوې. نو چې دا کار موږ وکړو زموږ اعمال بله نه خیږي. نو چې نه خیږي زما محترمه زموږ څه حیثیت پاتې شو په دنیا کې؟ د الله رب العالمین په نیز باندې زموږ څه حیثیت پاتې شو؟ هغه حیثیت زموږ ختمیږي زما محترمو. پکار دا دی چې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم سرټیفیکټ موږ له راکړی دی چې وخیرهم الذي یبدأ بالسلام. غوره انسان هغه دی د الله رب العالمین په نیز باندې. نور غوروالی ته څه غواړې چې پیغمبر تا ته وایي چې ته غواړې یبدأ بالسلام، چې لاړ شي او د هغې سلامتیا سلام ورسره وکړي او هغه سره لوبه وکړي، د هغې نه معافي وغواړي او د هغه ته درګوزر وکړي که هغه ستا باره کې څه وینا کړې وي. لکه امام شافعي رحمه الله ته یو کس راغی او ورته وویل چې فلاني سړي تا پسې خبرې کړې دي. هغه څوک دی؟ وایي مؤمن دی. وایي ته څوک یې؟ وایي مؤمن یم. وایي مؤمن چا په غیبت نه کوي، او که کړی وي نو دا یو قسم د غیبت دی، او که نه یې کړی تا په هغه باندې څه ولګوو؟ بهتان دې ولګوو. نن سبا موږ څه کوو؟ د دوه وروڼو په منځ کې جنګ دپاره دروغ هم وایو، بهتان هم تړو، او بیا موږ څه د روژې میاشت ته روژه هم نیولې ده او الله رب العالمین د ثواب او د اجر امید هم ساتو. پیغمبر څه فرمایي چې څوک دروغ وایي خپل وروڼو سره چې کوم دی قطع تعلقي کړې ده یا د بل مسلمان غیبت کوي، بهتان پې تړي، هغې پسې دروغ وایي، فلیس لله حاجه فی ان یدع طعامه وشرابه. الله رب العالمین ته د دې انسان د خوراک او د څښاک د بندولو هېڅ ضرورت نشته دی. ولې؟ د دې له وجې نه چې پیغمبر بل ځای کې فرمایي چې کل عمل لبني آدم له، هر یو عمل د بني آدم د هغې دپاره د هغې د اجر او ثواب ملاویږي. والصوم لي وانا اجزي به. الله رب العالمین فرمایي چې دا روژه ما دپاره نیسي او زه خپله به د دې د اجر ورکوم. اوس تاسو سوچ وکړئ چې موږ خپله یو مجلس کې ناست یو او یو ملګری راپاسېږي د بل ملګري غیبت کوي، دا درېیمګړی سړی څومره بد ګڼي چې یاره یو بد کار دی نشته دی. چې کله مجلس کې کښېني او د پلاني غیبت کوي، چې کله مجلس کې کښېني او پلاني پسې خبرې کوي، موږ بد ګڼو که نه ګڼو؟ نو الله رب العالمین چې انسان یې بد ګڼي، د مالک الملک باچا هغه څنګه بد به نه ګڼي د داسې انسان؟ څنګه به چې دی د داسې انسان ته د روژې اجر او ثواب به ورکوي، د قرآن کریم د تلاوت ثواب به ورکوي، د تراویح د قیام اللیل د اجر ثواب به ورکوي؟ دا هېڅکله نشي کېدلی زما محترمو. خو دا ټول څنګه کېږي؟ دا زموږ د سستیا د وجې نه. که چېرته موږ سست یو نو دغه اعمال موږ نه فوت کېږي. خو بیا هم الله رب العالمین فرمایي چې انسانه خفه کېږه مه. د روژې نه بعد د شوال 6 روژې دي، هغه چې چا ونیولې دې سره نو الله رب العالمین دومره اجر ثواب ورکوي لکه ټول کال چې روژه نیولې وي. هغه هم موږ پکې سستي کوو، څه وایو یاره څنګه به شي ټول خلک چې کوم دی نو خوراک یې ورته روژه نیولې. نه زما محترمو چې کله الله رب العالمین جنت پیدا کو
جبرائیل امین ته ویل چې لاړ شه دلته نه وګوره څه حالات دي پکې. چې لاړ ویې کتلې نعمتونه او اسایشونه الله رب العالمین په دې جنت کې تیار کړي وو. حدیث کې راځي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. داسې نعمتونه الله په جنت کې تیار کړي دي چې نه وګونو اورېدلې دي نه سترګو لیدلې دي. هغه لا پرېږده د انسان په زړه کې د هغې هغه خیال هم نه دی تېر شوی. هغه راغی ورته وویل چې الله دا خو داسې نعمتونه که دا انسان د هغې نه خبر شو نو بیا به هېڅ قسم ته عمل ونه کړي، بس نیک عمل به کوي چې جنت حاصل کړي. هغه صحیح ده. جهنم یې پیدا کړو، ورشه جهنم ته. چې جهنم یې ولیدو داسې عذابونه او داسې سخت حالاتو پکې چې راغی ورته وویل چې الله که دا انسان د دې د سختۍ نه خبر شو نو هېڅکله به عمل ونه کړي. هغه ویل ښه صحیح ده. بیا الله رب العالمین دې جنت باندې مشقت تکلیف سختي راتا وکړه او په جهنم باندې اساتیا اسایشونه دا یې راتا وکړل. اوس لاړ شه وګوره چې کله جبرائیل امین جنت ته ننوتو دا تکلیفونه یې برداشت کړي او دا سختیان یې برداشت کړي چې واپس راووته ای الله ستا بنده د دې لایق نه دی، دا ستا بنده دا نشي حاصلولی. ولې موږ چې کوم سختي ده هغه موږ په ځان نشو برداشت کولی. دغه شپږ روجې موږ څه وایو یاره صبر څنګه نیسو، ګرمي هم ده، خلک ټول چې کوم دی خوراک کوي څښاک کوي او ته به هغې ته ګورې. نظمه محترمو دغه تکلیف دغه سختي ته په ته ځان برداشت کړي الله به تعالی جنت درکوي. که دا دنه ضایع شي فوت شي نو بیا څه شی کوو؟ بیا الله رب العالمین موږ ته بله موقع برابره کړې ده چې هغه د عرفې روژه ده. 2 کاله ګناهونه الله رب العالمین صغایر په هغې باندې معاف کوي. خګدی کې انسان چې دی نو په ځان باندې سستیا او دغه راولي. بیا الله رب العالمین د محرم د 2 ورځو د روژې ثواب هغه الله رب العالمین مقرر کړی دی. د هغې اجر او ثواب د 1 کال ګناهونه معاف کېږي. او ما تاسو ته چې ابتدا کې وویلې چې الله رب العالمین فرمایي چې خلقت بیدی، دا انسان ما په خپل لاس باندې پیدا کړی دی. زه دا نه غواړم چې راوالم او جهنم کې وغورځوم. خو موږ چې د جهنم د تګ دپاره ذریعه ګرځېږو هغه زموږ خپله کمتیا ده، خپله سستي ده، خپله چې دی نو موږ کې غفلت موجود دی. نو د الله رب العالمین د طرف نه زموږ د کامیابۍ، زموږ د فلاح دپاره، زموږ د رهنمایۍ دپاره پیغمبران راغلي دي، قرآن کریم راغلی دی. پکار دا ده زما محترمو چې دې روژې میاشت کې چې موږ چا سره نالګي ده هغه نه لاړ شو، هغه نه معافي وغواړو. د چا غیبت هم کړی هغه ته ووایو چې یاره خبر نه ومه او ستا باره کې ما الټه سیده خبرې کوي، ما ته معافي وکړه. یا چا سره نور داسې قطع تعلق یې هغه ختم کړو، یا د چا غیبت هم کړی هغه لرې کړو. دروغ هم زموږ د روزي رزق زموږ که حرامو باندې هغه ختم کړو. نو الله به الله رب العالمین موږ له دې اجر او ثواب راکوي. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین زموږ دا رمضان په داسې حال کې تیر کړي چې دا اعمال زموږ د الله رب العالمین په دربار کې قبول شي او الله رب العالمین دې موږ ته هغه جنت باندې چې کومه سختي تا وکړې ده د هغې سختۍ د تېرولو توفیق الله راکړي. دا جنت موږ حاصل کړو، الله رب العالمین موږ په هغې کې داخل کړي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. زمان محترمون، الله رب العالمين په موږ باندې دومره مهربان او رحیم او کریم دی، او الله رب العالمین پیغمبر هم داسې رحیم او مهربان رالیږلی په مؤمنانو باندې چې موږ ته هر هغه عمل راته ښودلی دی چې هغه زموږ د کامیابۍ ذریعه ګرځېږي. زما محترمون، الله رب العالمین خپله فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة، جلدیوالی وکړئ د الله رب العالمین بخښنې ته، وجنة، او د داسې جنت دپاره منډهواله وکړئ چې د هغې پلنوالی د اسمانونو ځمکو برابر دی. اوس یو انسان په زړه کې دا سوال راځي چې یاره اسمان او ځمکه عمره پلنوالی جنت دی، دا الله کوم ځای کې ځای کړي دي؟ نو الله رب العالمین فرمایي چې اعدت للمتقین، دغه جنت الله تیار کړی دی چې متقیانو لپاره. او بل ځای کې الله فرمایي چې هدن للمتقین، دا قرآن کریم د متقیانو لپاره د هدایت ذریعه ده. خو بیا الله فرمایي چې متقي څوک دی؟ دا صفات د متقیانو واورئ. الذین یؤمنون بالغیب، چې په غیب باندې ایمان راوړي. پیغمبر مونږ ته ویلي چې الله جهنم پیدا کړی دی، ما کتلی نه دی، خو ایمان هم پرې چې او پیدا کړی دی. پیغمبر مونږ ته ویلي چې الله جنت پیدا کړی، ما جنت کتلی نه دی، خو ایمان مې پرې چې او جنت شته دی. اوس دلته الله فرمایي چې دغه جنت او جهنم د دې پلنوالی د اسمانونو د ځمکو برابر دی. او ټیک ده، موږ یې منو، دا مغیبات نه دی، دا د مؤمن او د متقي صفات دي. بل ځای کې الله فرمایي دا جنت چې تیار شوی د متقي، د هلته د متقي صفات دي. الذین ينفقون في السراء والضراء، متقي هغه انسان دی چې په خوشحالۍ کې او په خفګان کې د الله په لاره کې صدقه ورکوي، انفاق کوي. کوم مال چې الله ورکړی دی د هغه مال نه خرچه کوي. داسې نه چې کله خوشحالي وي نو الله ترې هیر وي، لکه د مشرکین باره کې الله فرمایي فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. چې کله په کشتۍ کې به ناستو نو الله به خالص یادو، خو چې کله د کشتۍ نه به ووته بیا به یې شرک کول. اکرمه رضی الله عنه د هغې د ایمان واقعه کوم داسې لیکلی شوې ده چې کله دا د فتح مکې په وخت باندې د مکې نه وتښتېدو او په کشتۍ کې سور شو، نو کشتۍ سخته شوه. دې کې هغه کشتۍ والا آواز وکړو چې الله راوبلئ. اکرمه رضی الله عنه فرمایي چې یاره ولې الله راوبلو، دا زموږ معبودان څه پالي؟ هغه دلته دا معبودان ستا کار نه کوي. ښه، موږ د محمد صلی الله علیه وسلم سره جنګ جګړې په دې خبره باندې کړې ده چې دا معبودان کار کوي، نو چې په دې سخته کې دا ماله کار ونه کړي، زه په دې باندې څه کومه؟ هغه سمدستي خپل ښځې ته جواب ولېږلو چې یاره ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه امان واخله او زه راځم ایمان راوړم. نو که چېرته موږ هم په خوشحالۍ کې الله م هېر کړی وي او په خفګان کې بیا کله دمګر پسې منډې وهو، کله چې دی د جومات امام پسې یو چې یاره دم راته واچوه، بیا کله صدقې ورکوو چې یاره دا صدقه واله چې الله رب العالمین ماله دا مصیبت ختم کړي. نو دا خو مونږ کې هغه د مشرک صفت پاک راغی چې کله سختي وه نو الله به یادوه، چې کله سختي به دې ختمه شوه نو بیا به یې شرک کوو. نو الله متقي صفات څه بیانوي؟ دا بیانوي چې ينفقون في السراء والضراء، متقي هغه دی چې هم په خوشحالۍ کې د الله په لاره کې خرچه ورکوي، هم په خفګان او په مصیبت او په بیمارۍ په حال کې د الله په لاره کې خرچه ورکوي. بل صفت والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، او غصه کوونکي وي، غصه کېږي نه. پیغمبر فرمایي چې بهادر تاسو کې څوک دی؟ صحابه وویل چې الله رسول بهادر هغه دی چې میدان ته راشي او پهلواني وکړي. پیغمبر وویل چې نه، پهلوان هغه انسان دی چې بل انسان ته باندې زیاتې وکړي، ظلم وکړي او دا قادر وي په هغې باندې چې د ده بدله والي او سره د دې بدلې نه دا هغه څه کړي معاف کړي چې بزه الله لپاره ماته معاف کړي. دغه انسان بهادر دی. اوس تاسو سوچ وکړئ چې دا د رمضان میاشت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې رمضان میاشت کې کان اجود الناس فی رمضان، ډېر زیات به چې کوم دی صدقې او خیرات کولو، او دومره زیات به یې کولو که د تیزې هوا غوندې خیرات او صدقات به یې کولو. نو موږ هم د پېښور نه د الجامعة الازهریه چې د هغې باني ابو عمر عبدالعزیز نورستاني حفظه الله چې چشمي والا جماعت ته خطبې له راغلی هم دی، موږ هم د هغې په
سلسله کې د جدي په سلسله کې راغلیو تاسو ټول نه اپیل دی درخواست دی چې جامعې سره ښه تعاون وکړئ ځکه تاسو ګورئ څومره مهنګایي ده او دا د اهل حدیثو په خیبر پښتونخوا کې لویه جامعه ده دینی مرکز دی او قدیم مرکز دی نو تاسو تعاون ورسره وکړئ الله رب العالمین به ستاسو دا مال برکتي کړي او روژه کې چې کوم پیغمبر صفات بیان کړی دي الله رب العالمین چې د متقي صفات بیان کړی دي ان شاء الله موږ به د هغې مستحق وګرځېږو زم دلته ناست یم په دې ګیټ باندې به دوه ملګري هم ناست دي چې په هر طرف باندې تاسو ته اساني وه نو جامعې سره تعاون وکړئ الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې زموږ دا رمضان دا په خیر خیریت سره او په نیکو اعمالو سره تیر کړي چې سبا موږ د الله رب العالمین مخې ته ودرېږو او چې سرخورو یو کامیاب یو او الله رب العالمین راته وایي چې ځه ستا ځای کوم دی جنت دی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سفر برابرك مزدور